نن مونږه انبار کې یو هومیوپیتیک کلینیک ته راغلي یو چې دا حمایت الله تاج صاحب په نگرانۍ کې چلیږي. دې حمایت الله تاج صاحب سره ملاقات کوو، دنه یو څو خبرې تپوسونه کوو، تاسو هم واورئ. ډېره مهرباني. حاجي ګرانو ناظرینو، بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه انبار ته راغلي یو. انبار کې تاج هیلث کیر سنټر، هومیوپیتیک هیلث کیر سنټر دې ته راغلي یو او دا ډاکټر صاحب ناست دی، دنه یو څو تپوسونه کوو او بیا به نورې خبرې پر وړاندې ځي. ښه نو ډاکټر صاحب علاجونه چې دي نو انګریزي علاج هم شته، یوناني علاج هم شته او دا پکې هومیوپیتیک علاج دی. ته څه وایې چې کوم علاج ښه دی یا هومیوپیتیک علاج ښه دی؟ نو ولې ښه دی او په دې کې تاسو ته تر اوسه پورې څه کامیابۍ میلاوې شوي دي؟ د کوم مرض دپاره په دې کې چې دی نو ښه علاج شته، د کومو مرضونو دپاره چې هغه په انګریزي کې او په یوناني کې دوره نشته چې څومره په دې کې شته؟ په دې باندې تاسو یو څو خبرې وکړئ. جی ډېره مهرباني محمد عثمان صاحب. علاجونه څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره انګریزي هم علاج دی، یوناني هم علاج دی او دارنګې هیموپیتیک چې دی دا هم یو طریقې علاج دی. هیموپیتیک علاج زه به دا ووایم چې دا هیموپیتیک داسې یو طریقې علاج دی چې دې طریقې علاج کې یو بیمار انسان ته د هغه بیمارۍ نه کلي شفا میلاویږي. نور چې څومره علاجونه دي نو په هغې کې دا وي چې یو مریض تر ډېر وخته پورې مختلف قسمه دوایانې د هغه مرض دپاره استعمالوي، لیکن صرف هغه دا وي چې وقتي طور کار کوي او بیا کلي شفا هغه ته نه میلاویږي. هیموپیتیک په ټولو علاجونو کې داسې یو علاج دی چې دی د هر قسمه بیمارۍ دپاره که چېرې موږ دغه طریقې علاج شروع کړو او د دې میډیسن موږ استعمالو نو انشاءالله تعالی چې انسان ته کلي شفا میلاویږي. حاجی ډاکټر صاحب، په دنیا کې مختلفو طریقو سره د بیمارو علاجونه اوس کېږي چې په هغې کې دا غټې طریقې درې دي چې یو ته موږ یوناني طریقه وایو، یو ته انګریزي طریقه وایو، دا درېمه پکې هومیوپیتیک طریقه علاج دی. تاسو هومیوپیتیک طریقه علاج شروع کړی دی، د دې وجه څه ده او دا څومره حده پورې کامیاب دی د مختلفو بیمارو په علاج کې؟ ډېره مننه عثمان صاحب. څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره په دنیا کې مختلف قسمه د علاج طریقې دي چې په هغې کې یو ایلوپیتیک ده، په هغې کې بله یوناني ده او په هغې کې درېیمه طریقه د علاج چې کومه ده هومیوپیتیک ده. زما په خیال په دې درېو واړو طریقو کې د مختلف قسمه بیمارو علاجونه کېږي. د ډېر وخت نه چې کوم دی نو خلک لګیا دي او علاج کوي. ایلوپیتیک علاج تقریبا ډېر زیات دی، د مخکې نه شروع دی. دارنګې حکیمي علاج هم ډېر پخوانی دی او د مخکې نه شروع دی. خو دا دی چې ډېر زیات مرضونه داسې دي چې په هغې کې دغه دواړه طریقې چې کومې دي نو په هغې کې هغه علاج چې کوم دی نو مکمل نه کېږي. دا وي چې خلک بس تر ډېر وخته پورې انګریزي علاج ته که تاسو وګورئ په هغې کې ډېرې بیمارۍ داسې دي چې مریض لګیا یو په کلونو کلونو باندې دوایانې خوري او هغه ته څه فایده نه میلاویږي. هیموپیتیک طریقې علاج دا داسې یو طریقې علاج دی عثمان صاحب چې په دې کې د مریض چې کله د مرض علاج کېږي
انو الله تبارک وتعالی هغه ته مکمل شفا ورکړي، بیماری د جړو نه ختمي. په هیموپیتي کې علاج د مرض چې کله مونږ کوو نو پاږي کې مرض د جړو نه ختميږي. دا نه تیاره غني پاږي کې مونږ داسې دوايان ورکو چې وختي طور بس داغه گزار رواني یا داسې دوايان وي چې هغه ته شوي چې بس 15 غنټې یا 10 غنټې یو مریض ته آرامي سکون به یو داغه نه بعد چې کم دی بس بیا هغه ته سکون او اطمینان ني. په هیموپیتي کې دا نشته. هیموپیتي کې مریض داغه د علاماتو مطابق د علاماتو موافق چې کوم دی کنه مونږ مرض سره سکار نه کیږي. مرض سره زمون کار کی دا د مریض د سیمټم سره د علاماتو سره چې کله مونږ ته دا پته ولګي چې په دې مریض کې دا یو سیمټم دی ان داغه موافق چې زمون کوم میډیسن یې هغه مونږ هغه ته ورکو او الحمدلله هغه ته شفا ملاوي. او دا هیموپیتي چې دا پاسل کې د نن تقریبا 200 کال مخکې د جرمني یو ډاکټر ساموئل هاینمن داغه نامو هغه خپل ډاکټر اپریډیسانو چې هغه سبا کوم سب جرمني کې ویلو بیا چې کوم نه هغه ویانا ته راغلو او باقی سبا کې الته وي الته بیا پریکټس هم شروع وکړ. اول ته به پریکټس کو د دوران کې چې کله هغه پریکټس کو ان هغه په مختلف قسمه کتابونه چې ودا هغه سټډي به هم کوله. بل دا و چې داغه په ډیرو جوبو باندې وګور حاصل لکه هغه فرنچ باندې پویدو دارنګي گریک یونانی هغه ورتله انګلیش باندې داغه کاپی کمانډو نو هغه بیا ولګي هغه مختلف قسمه کتابونه چې کوم دي ترانسلیټ کړل. دې دوران کې چې کله هغه پریکټس کو نو هغه کتل کېرا ایلوپیتیک میډیسن بازه داسي وو چې بجای د دې چې یو مریض دی هغه ته هغه یوز کوي هغه ته فائدہ ورکړي د فائدې ورکول په ځای هغه ته نقصان هغه بالکل دینه فریډم شو هغه پریکټس پرې هو دا غن وروسته هغه ولګي دا هغه چې کوم نو دنیا ته د هیموپیتي طریقې علاج چې کوم علاج بل مثل ورته وي دغه نظریه وړاندې کړه او هغه وروسته بیا داغه په ځوان باندې او داغه د مرګ نه بعد هم چې کوم نه هغه طریقې علاج چې کومونه د خلکو ډېر خوښ شو هغه خلکو بیا په هغه طریقه باندې چې کوم نه هغه او علاج به کو پاګي کې مکمل شفا به مریضانو ته ملاوي ده. ها ډاکټر صاحب چې دا طریقې علاج په دې دنیا کې شروع دی کنه تقریبا 200 کال وشو نو دې تقریبا سوره ترقی اوس کړی را په سوره ملکونو کې دا طریقې علاج چې نو خپل کړی شوی دی خلک به علاج کوي او خلکو ته د نصيحت ملاويږي. عثمان صاحب دې په دې 200 کال کې دومره ترقی کړی ده چې تقریبا دنیا کې زما په خیال 198 آزاد ممالک دي کوم چې د اقوام متحده چارټر کله موږ وګورو کنه نو پاره باندې آزاد ملکونه چې کوم دي دا 198 دي. د یو اندازې مطابق 80 ملکونه جری 80 ملکونه پاره کې وای دا طریقې علاج چې کوم د داخل کو خپل کړي په کروڑو خلک چې کوم دي انو د دې طریقې باندې علاج کوي او پاره کې خو ایڈوانس ملکونه دي چې پاره کې مطلب مونږ کتا ستداو پاره کې بیلجیم دی پاره کې یونایټډ کینګډم دی پاره کې چې کوم دی میکسیکو دا انډیا دا سریلانکا دا پاکستان دی او نور دا ډېر ترقی یافته ملکونه دي او بلکې دا د ګورنمنت په سرپرستۍ کې چې کوم دی نو دا هغه ته باقاعده د ګورنمنت د طرفه چې کوم دی نو ان او سی ملاو دا هغه په سرکاري سرپرستۍ کې چې کوم دی نو دې طریقې علاج باندې علاجونه کیږي. ماشاءالله خاجي ډاکټر صاحب تاسو وایي چې دا یو داسې علاج دی چې دا علاج بالمثل ویل شي د دې علاج بالمثل څه مطلب دی؟ عثمان صاحب د دې علاج بالمثل دا مطلب دی کنه اصل کې دا مریض کی وی مریض نو زموږ هیموپیتي دا وایي چې دا مریض دا تاسو کې دا د مریض په جسم باندې کوم علامات ښکارا شي موږ ته مخامخ دا ښکاری چې را باید د بیمار دی یا د په د بدن باندې د په د سرفیس باندې د باډي یو مرض ښکارا شوی دی. اصل کې مرض دا چې کوم دی کنه دا خو بیا وروسته ښکارا کیږي. د ټول نمخ کې هیموپیتي دا وایي چې د انسان په بدن کې دنه یو طاقت وی کنه چې هغه ته مونږه قوت مدافعت وایټل فورس چې کوم دی اصل کې لومبیا ولا غبي ماريږي نو موږ چې دا غي علاج وکړي شي
نو دا د انسان د بدن د پاسه چې کوم علامات ښکاره شوي دا به خود ختم شي او دا داسې وي چې لکه زمونږ دا میډیسن داسې دي چې د دې په زیات مقدار کې چې کوم د تجربات دا په صحتمند انسانانو باندې کیږي او په هغه کې هم هغه علامات پیدا کیږي چې عام طور سره یو بیمار باندې او په هغه کې کوم علامات پیدا شوي بیا موږ سوکو بیا موږ چې کوم نه هغه ډیر کم مقدار کې ډیر قلیل مقدار کې چې کوم نه معمولی مقدار کې هغه مونږه د میډیسن په فارم کې چې کله هغه مریض ته هغه استعمال کړی شي انو هم چې دا هغه وایټل فورس کمزوري انو هغه بالکل چې کوم نه دا تاسو مې کوم چې دا سکمې بیماری دي چې دا غي علاج په انګریزي طریقه علاج کې په ګرانه کیږي دا غي نه مریض په ګرانه بچ کیږي او په دې هومیوپیتیک کې دا هغه علاج 100% یا 90% هغه چې نو کامیابی دا سکمې بیماری دي دا ډېری بیماری دي کچره مونږ وګورو نو پاږي کې چې کم ده کنه نو د ټولو ناول چې کوم دی د کیډنیز د ګردو چې څومره امراض دي لکه پاږي کې په ګردو کې کاڼي وي زیاتره په ایلوپیتیک کې دا وي چې هغه په میډیکیشن باندې واچي نو بیا اخیری دا هغه دیتا جوړ شي مریض چې را چون کې دا میډیسن سره نوزي نو تبا اپریشن کې یا دا وی چې داغه لپاره بیا هغه په لیزر چې کوم تھراپي ده نو پاګې باندې هغه بیا ماته یو جدید طریقې علاج دی لاغیو ما او کچره دا مریض په وخت باندې هیموپیتیک میډیسن شروع کی نو ان شاء الله د دغه چې کوم کډنی لیزر تھراپي ده هغه ته هم ضرورت ناراضي دی الله تبارک وتعالى د سرجری نوم بچ کړي او دار چې هیموپیتھی کې د ګردې چې کوم امراض دي داغه بالکل بهترین علاج چې کوم موجود دی دینه علاوه کومه وګورو څومره نفسیاتی بیماری کیږي نفسیاتی لکه پاګه کې ټینشن دی ډیپریشن دی یا څومره انزایټي ډیس آرډرز کې دي چې موجوده د ټاپ 10 د دنیا چې کوم ټاپ 10 بیماری دي دا پاګه کې یو ده نو تاسو کو وګورئ لکه څومره د ټینشن او د ډیپریشن مریضان چې دي نو هغه ټول عمر یې کم نه بعد دوايانې خوري او هغه دوايانو سره بس وقتی طور دا غي داوي چې نشوي وقتی طور هغه دوايانو سره بس دا غي گزاره روانه او مستقل علاج هغه نه دی په هیموپیتھی کې چې کم ده دغه نفسیاتی بیمارو دارنګ دغه بیمارو مکمل علاج موجود دی کچره یو مریض دغه هیموپیتیک طریقې علاج شروع کی نه ان شاء الله تعالی الله تبارک وتعالى ډیر زر چې کم دنو دا مرض نه ټیک کړي دینه علاوه کوم وګورو عثمان صاحب انو زیاتره خلکو ته چې کم دنو د دردونو مسلې دي شیاټیکا لکه پاګي کې او بیماری ده هر کو نساء ورته مونږ دینه علاوه چې کم دنو سلیپ ډیسک سلیپ چې کم دی چې کوم مطلب دارې بون ډی جنریشن وی چرته مطلب دارې د اډو کی گروث شوی چرته پاګه کې ګیپ راغلی چرته داږي چې مهره بے ځای وي نو داګه د پاروم زیات تر چې کم دنو په ایلوپیتھی کې میډیکیشن کم دی او زیات تر چې کم دنو هغه ته سرجری مشوره ورکول شي دا څنګه قسم مریضان چې د هیموپیتھی سره ډیر زیات خټ ټریټ کیږي کچره دای په وخت باندې هیموپیتھی علاج شروع کی اب ان شاء الله تعالی الله تبارک وتعالى د سرجری نه بچ گئی مکمل ټیکی نو زما د خبره مطلب دا دی چې دې کې الحمدلله د کرونیک بیمارو هم بهترین علاج موجود دی او دې کې چې کوم اکیوټ ډیزیز دی کوم مطلب دا دی وقتی طور بیماری دی یا موسمیاتی بیماری دی لکه تاسو وګورئ فلو تا کنه دینه علاوه تاسو وګورئ ملیریا تا یا ټایفایډ ته وګورئ یا دینه علاوه تاسو وګورئ ډایریا تا کانسټیپیشن وی دینه علاوه چې کوم دنو کولیرا دا نو تاسو دې قسمه مرزونو ته وګورئ کنه نو دا ډیر زیات چې کوم دنو لایف تھریټ وی دا ټیم کې انو دا چې قسمه بیماری چې کوم دي دا هیموپیتیک طریقې علاج سره ډیر زیاتې ظرفي کیږي او دا چې په وخت باندې د علاج شروع شي مطلب دا چې په دې کې د هر قسمه بیمارو
علاج موجود دی خو که چېرې مریض په وخت باندې علاج د هغه مرض شروع کړي او بل دا دی چې ډاکټر هم په هغه مرض باندې ورسي او د هغې موافق دوايانې ورکړي نو الله تبارک وتعالی هغه ته د هغه بیمارۍ نه شفای کلي ورکوي. حاجي ډاکټر صاحب تاسو دا ووایئ چې تاسو خپله د کله نه پریکټس کوئ او تاسو د کومې کومې بیمارو علاج کوئ او څومره کامیابي مسله کړې ده؟ ډېره مننه تاسو عثمان صاحب. مونږ ما خپله چې کوم دی پریکټس 2012 کې شروع کړی دی. 2012 کې زه خپله چې کوم دی په کلاسیک هیموپیتي باندې کار کوم. کلاسیک هیموپیتي دا وي چې لکه زه کلاسیک هیموپیتي چې کوم د جرمن د ډاکټر هانیمن کوم مطلب دا هغه سنگل ریمیډي چې کوم طریقې علاج و زه په هغه طریقه باندې چې کوم دی د مریضانو علاج کوم او زه په هغه طریقه باندې چې کوم دی د مریضانو علاج کوم په سنگل ریمیډي باندې او تقریبا دا زما 9 کال وشو. دا 9 کال دی چې ما د تاج هومیو اینڈ روحانی هیلث کیر سنټر په نوم باندې دلته په امبار کې یونیورسٹی روډ باندې زما کلینیک ته. زما ټایم چې کوم دی نو دا د 3 بجو نه واله زما سوتن تر 2 بجو پوری دي او بل مونږ چې کوم دی اوس ریسنټلی تقریبا میاش مخکې چې کوم دی نو په ټیکسلا کې مې سیټ اپ کولا وکړی دی. الته مونږ چې کوم دی نو په تاج هومیو اینڈ روحانی هیلث کیر سنټر په نوم باندې الته هم د اتوار پر ورځ باندې کینو او الته مونږ چې کوم دی علاج کوو. ما سره مختلف قسمه مریضان راځي چې پاګه کې ما سره مطلب دارې په کرانیک بیمارو کې لکه لایپوما دا یو مرض دی چې د بدن کې د غونډان نه وځي د دې مونږ علاج کوو. خو د نه علاوه چې کوم دی نو هیمنجیوما دا چې کوم دی دا یو بلډ ټیومر دا مریضانو ته وی دا 70+ کینو دا ماشومانو چې د کوتې پیدایشي او 25% کی وی کنه نو دا په ماشومانو هلکانو کی وی دا وی چې دا یا په دماغو کی وی دا ټیومر یا دا وی چې په ګردو کی وی یا په لیور کې هم کې دی شي. بعض ټیم دا ایکسټرنل وی دې ځای د 60 سکه هم چې کوم نو دا ټیومر وی دا غي مونږ الحمدلله چې کوم نو صحیح مونږ خو طریقې سره چې کوم دی علاج کوو او مریضان چې کوم دی مونږ سره ټیکيږي. دې نه علاوه چې کوم دی مونږ چې څومره د شیاټیکا مریضان دي یا داسې وی چې را غي ته د محروم مسلې نو د داسې مریضانو علاج هم مونږ کوو. د معدې چې څومره امراض دي داسې مریضان چې یاره د معدې پرابلم یې غي ته لکه مطلب دارې هغه ته هایپر اسیډیټي هغه ته چې کوم دی نو ګیسټرالجیا وی. دې نه علاوه چې کوم دی هغه ته آی بی ایس وی اریټیبل باول سنډروم چې کمی کنه داسې چې معدې سره ریلیټډ کمی بیماری دي دا غو مونږه الحمدلله چې کوم دی علاج کوو. دې نه علاوه چې څومره اعصابي یا نفسیاتی بیماری دي دا غو علاج کوو مونږه. دې نه علاوه اپیلیپسي چې کوم دی میرګي نو د دې هم مونږ سره مریضان راغلي دا غو مونږ علاج کوو. د کډنیز چې داسې مونږ سره مریضان موجود دي الحمدلله چې دا غي کاڼي وتی دي او مونږه باقاعده دا غي علاج کوو. نو داسې مطلب دا ملټیپل مونږ لا کیسونه راځي چې پاګه کې کرانیک هم دي او پاګه کې کوم دی اکیوټ هم دی او الحمدلله چې تر اوسه څومره کیسونه راغلي دي الله پاک هغه له شفا ورکړي ده ماشاءالله. یاره تاسو مطلب دا را روان وخت کې سیر راځي تاسو مالک دا کا ها ډاکټر صاحب تاسو خو د ډیر وخت ماشاءالله لګیاي او دا پریکټس کوي تاسو مخ کې سیر را روان وخت کې چیرې څه کول غواړئ دي کې نور څه پرمختګ کول غواړئ دي؟ عثمان صاحب زما خپل ځاني دا اراده ده کنه دا زما چې کوم ځای کې کلینیک ته تاسو وینئ یم کنه دا زما خپل ځای دی الحمدلله. دې ځای کې ما د سیټ اپ لپاره ځای پریښی او زما خپل اراده دا ده چې زه یو سیټ اپ دلته کې مطلب دا اپګریډ کړم. دې نه علاوه زما دا اراده ده چې څنګه ما په ټیکسلا کې یو سیټ اپ کولاو که الته هم زما کوشش دا دی چې دا سیټ اپ زه نورم اپګریډ کړم. زما دا اراده ده چې زه اسلام آباد کې یو سیټ اپ کولاو کوم الته هم زه دې طریقې سره چې کوم دی دا سیټ اپ اپګریډ کړم. د دې لپاره چې نن سبا څومره مطلب دا علاجونه دي تاسو وګورئ ایلوپیتھک علاج چې کوم دی هغه د خلکو د وس نه جی بهر دی. یونانی علاج کوم وګورو چې کوم حکیمي علاج دی هغه د خلکو د وس نه بهر دی. لکه مطلب دا چې تاسو وګورئ چې په
ایلوپیتھی علاج کې یو مریض ډاکټر له لاړ شي نو داسې ډاکټران هم شته چې د هغوی 2,500 روپۍ فیس دی. عام زمونږ د ملک زیات آبادي کې دا ټول غریب خلک دی او هغوی چې لاړ شي نو هغوی مطلب دا ریپورټ کولی نه شي. اول خو هغه فیس هغوی جي نه شي ورکولی، بل دا چې کله فیس که هغوی ورم کړي نو بیا په هغوی کې دومره ټیسټونه چې هغه ټیسټونه هم د هغوی د وس نه باري. بیا چې کوم تا ته هغوی نسخې ولیکي نو هغه نسخې چې کوم دی چې که نن هغه د 5,000 نه والې تر 10-15,000 پورې دي. دغسې حکیمي علاج هم چې ډېر زیات ګران شوی دی. هیموپیتھی علاج کې جي دا یو فایده ده چې یو خو دا علاج چې کوم دی دې کې مریض ته جي شفای کلي حاصلېږي، شفای کلي ورته ملاویږي. بل دا چې دا دغه دواړو چې کوم مطلب ایلوپیتھی طریقې علاج دی یا کوم یوناني علاج دی دا د دې په مقابله کې جي ډېر زیات ارزان دی، عام خلک هم دا افورډ کولی شي. بل دا چې لکه د دې استعمال هم آسان دی او مرض چې کوم دی هغه پکې الله پاک جي مکمل ختموي. نو زمونږ اراده دا ده چېرې زمونږ د ملک چونکې زیاتر خلک چې کوم دي دا غریب دي او زمونږ کوشش دا دی چېرې مونږ دلته کې په خپل کلي کې په خپل علاقه کې په ضلع صوابۍ کې د نه علاوه چې کوم دی نو په دغه ټکسلا ریجن کې چې کوم مطلب دا دی د ټکسلا او د اټک ریجن دی او دارنګه په اسلام آباد کې دا داسې یو نیټورک جوړ کو، داسې یو چینج مطلب دا دی د دې خپل پرایویټ هسپتالونو جوړ کو چې را روان وخت کې مطلب زما خپل اراده دا چې مونږه د غریبانو لپاره پری کیمپونه لګو او مطلب د مختلف قسمه بیمارو لپاره چې کوم ده کنه نو بیا مونږه پری میډیسن ورکو. مونږ کوشش دار ان شاء الله تعالی چې خلکو ته ریلیف هم ملاوي شي د دې بیمارونو او د دې مطلب دا زموږ مقصد چې کوم ده د انسانيت خدمت کولې چې لکه مطلب دا د انسانيت چې کوم ده د دې خدمت وشي کاغه مطلب دا د بیمارو په شکل کې چیرې بیماری دی او مختلف قسمه بیماری دي چې زمون په خلکو کې هم دي او په ټوله دنیا کې خوري دي. نو چونکې دا غي وس نشته او طاقت نشته نو دا یو ډېر مطلب دار ارزان یو طریقې علاج دی. انو په دې کې و ان شاء الله زما را روان وخت کې دا اراده ده چې زما د درو وړو زارو کې دا خدای پاک کامیاب کړي او زه خو یو جذبه سره لګیایم. زما مطلب دا نه دی چې راځي پیسې وګټم، زما مقصد دا دی چې د انسانيت خدمت وشي او چې څومره بیماران دي چې الله تبارک وتعالى غي ته شفا ورکړي کم از کم دعا خو بدرته کوي کنه. نو چې دا سی وی چې دا بد د غي د وسیو لکه مطلب دا چې زه بیا روان وخت کې پری کیمپونه په مختلفو ځایونو کې لګوم او پاګي کې په ما سره ان شاء الله که خپل ټیم وي او زه بیا پری کیمپونه هم چې کوم د میاش کې یا په پینځل نصرت کې په مختلف ځایونو کې زمونږ د مختلفو مرزونو لپاره کیمپونه. ماشاءالله.